د الخدمت فاونډیشن تحصیل مندن صدر تجدار احمد خان ویلي چې موږ د تحصیل مندن د غیرتی عوام او میندو خویندو شکریا ادا کوو چې په موږ یې اعتماد وکړو د فلسطین د مظلومه مسلمانانو په چنده کې یې بڑ چړ کر حصہ واغستا تجدار احمد خان وی چې موږ تر دې وخته پورې په دوو کیمپونو کې 15 لک روپۍ نغدې او داسې سره زر او سپین زر جمع کړي په ناوګۍ کې د جماعت اسلامي د رهنما فضل سبحان عبدالمالک پریشگاه د جماعت اسلامی امیر بشیر احمد جے ایود صدر عید الله جیس امان الله جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ابو عبید او نائب امیر جماعت اسلامی مولانا نور الامین په موجودګۍ کې میډیا سره د خبرو په وخت تجدار احمد خان وی چې موږ یو کیمپ په ناوګۍ بازار او بل مو په امبیله بازار کې لګولې وو او دین علاوه مو په جماعتونو کې چنده کړې وه هغوی وی چې د الخدمت فاونډیشن پاکستان د طرفه تر دې دمه د فلسطین مسلمانانو ته د 15 کروڑ روپو سامان رسیدلی او زمونږ ټارګټ 50 کروڑ روپۍ دی هغوی وی چې ان شاء الله زمونږ امید دی چې کوم باپ موږ دغه شان اعتماد کوي په دې موقع د جماعت اسلامی تحصیل مندن امیر بشیر احمد د الخدمت فاونډیشن په کارکردګۍ رڼا واچوله او وی چې د الخدمت فاونډیشن رضاکار په هر قسم قدرتی او زمینی آفاتو کې پیش وي هغوی وی چې موږ سره د انسانیت قدر دی او کو په هر ځای او ملک په مسلمان سخت وي د الخدمت فاونډیشن رضاکار به هلته د ټولو مخ کې موجود وي د جے یو ځوانان کم د الخدمت رضاکار چې وو په دې صورتحالو کې د فلسطین د مظلومو مسلمانانو لپاره الخدمت ضلعي صدر سید شاروم باچا په هدایاتو باندې موږ په دې تحصیل کې یو دوه ځایونو کې کیمپونه لګولیو په ناوګۍ کې او په امبیله کې د دې نه علاوه موږ کارکنانو ته رضاکارو ته د جماعت اسلامي ذمهدارانو ته اپیل کړی و هغوی په تمامو جوماتونو کې د تحصیل مندن اپیل کړی او زه په دې موقع باندې دا ستاسو مخې ته چې کوم رقم پروت دی تقریبا د 5 لاک نه ابو دا د تحصیل مندن خلکو په الخدمت باندې اعتماد کړی دی موږ د هغوی شکریا ادا کوو د دې نه علاوه پکې سونا او چاندي پکې هم راغلی دي نو منګه الخدمت فاونډیشن چې کوم اپیل کړو هغه باندې د تحصیل مندن زنانو ماشومانو د سکول ماشومانو او عامو خلکو هغوی ډېر زیات اعتماد وکړو منګه په دې موقع د ټول تحصیل مندن د خلکو شکریا ادا کوو چې هغوی په الخدمت اعتماد وکړو انشاءالله دا تسلیم درکوو چې دا پیسې به څنګه چې د الخدمت سرګرمۍ روانې دي په لومبي کیپ کې موږ 10 کروڑ روپو سامان رسولی و او پرون زمونږ بل کیپ چې دی نو تللی دی د 15 کروڑ روپو سامان مونږ د فلسطین مظلومو مسلمانانو ته رسولی دی او زمونږ د مرکزی صدر د طرف نه دا هدایت دی چې د 50 کروڑ روپو سامان مونږ نورم لیږو نو زه تاسو ټولو ته د تحصیل مندن خلکو ته دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله تاسو چې کومې پیسې ورکړي دي دا به انشاءالله مونږ د فلسطین مظلومو مسلمانانو ته رسو او یو ځل بیا د ټولو تحصیل مندن د مشرانو د کشرانو د سټوډنټانو د زنانو د ټولو شکریا ادا کوم چې هغوی په دې کې موږ سره تعاون وکړو په فلسطین کې چې کوم حالات دي او د هغې په رڼا کې الخدمت یا جماعت اسلامي اپیل کړی قوم ته نو په دغه سلسله کې تحصیل مندن هم چې کوم دی نو د خپل وس مناسب منډې تړلې والوې نو د قوم خو موږ شکریا ادا کوو ځکه چې دا په موږ کوم اعتماد کړی دی او د دې نه مخکې په موږ اعتماد کړی دی او انشاءالله بیا به هم په موږ اعتماد کوي او زما تمه او زما امید دی انشاءالله زموږ هر کارکن که په هر ځای کې دی که په ښار کې دی او که په بازار کې دی او که په کلي کې دی او که په کوڅه کې دی دا یو روپۍ چې کوم دی زموږ له چې چام راکړه انشاءالله العزیز دا به چې کوم دی نو موږ چې د کوم مقصد دپاره م راکړله انشاءالله دا به موږ اکه مقصد ته رسو که خیري خو په دې موقع باندې چې کوم دی زه دا خبره کوم چې په دې کار کې زموږ سره زموږ ځوانانو او د جماعت اسلامي عامو او د جماعت اسلامي خلکو یا عام قوم چې کوم تعاون کړی دی نو انشاءالله العزیز په دې کې چې کوم دی نو موږ د خپلو ملګرو چې موږ سره تعاون کړی دی یا عام قوم چې موږ سره کوم تعاون کړی دی نو انشاءالله چې زموږ دا
کوشش پوي چې هره ستاسو دا پیسې یا تاسو چې موږ سره کوم تعاون کړی دی نو دا موږ هم دا که مقصد دپاره د کوم مقصد دپاره چې تاسو دا پیسې موږ له راکړل دي او زموږ سره هم تعاون کړی دی دا به انشاءالله هلته رسي او باقي څنګه چې زما ورور خبره وکړله دا په هره موقع باندې جماعت اسلامي کله که عالم اسلام ته یا په پاکستان کې که سیلاب راغلی دی او که زلزله راغلی ده او که دا شانتې بل څه آفات راغلی دي که په ملک دننه او که په ملک بهري څنګه چې د پیغمبر اسلام چې کوم دی دا احادیث ته چې د مسلمان مثال د یو وجود دی د وجود که په ګوته دړي نو ټول وجود درد محسوسي تکلیف محسوسي دغه شانته که په فلسطین کې دی که په کشمیر کې دی او که په افغانستان کې دی خو چې مسلمان دی او د الله بنده دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتی دی بس دا زمونږ ورور دی د تکلیف زمونږ تکلیف ته الله پاک ته په هغوی هم اسانه کړي او خدای پاک ته موږ له دا طاقت او توفیق راکړي چې موږ د هغوی سره نور هم امداد وکړو. ډېره مننه او ډېره شکریه.